अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़ालल्लाहु तबारक व तआला व मा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह वल्लाहु अज़ीम। तासु कमायो सवाल जहन तो रसोल आए बाने चाह सही सोच कर रहे कमरे दरअसल रदा मसला वाले ने लग तफसील खबर अवला खबर ज़्यादा च पैगंबर या कौम तलेगल दार दे खबर सबूती और दे खबर दलीली और दे खबर ऐलान लमन नफाकुल इताअतुना बातिल दी यो इताअत सिर्फ टिक दे चाहे अल्लाह दा पैगंबर और अल्लाह दा रसूल इताअत वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। पैगंबर च अल्लाह ताला राहुली की अल्लाह ताला वेना और ऐलान बियादाई जिब्या पर दे पैगंबर इताअत कर तब चाहे इताअत खत्म दा सूरह मुज़म्मिल वाए इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला। तास तुम पैगंबर राहुली बसंग च पैगंबर ले गए फिरऔन फासवा फिरऔन रसूल नो नाफरमानी का फिरऔन द पैगंबर द हुक्म ना उस्ताद पूरे मूसा अलैहिस्सलाम द मिस्र हुक्मरान ने दे मिस्र हुक्मरान फिरऔन दे मूसा अलैहिस्सलाम द फिरऔन दरबार तजी नुदाम इंसानों को दिमाग के जगह खबर राजी आ बताओ कि यार मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन तो कोई दोस्तान मना मुझे बिया दा हिकायत की गई और दा किस्सा बयानी की नु किस्सा बता से बयानी की कि यार द फिरऔन को मिस्र की बादशाही हुआ और द खुदाए दावे करे वार से खबर मनला ويوم موسى عليه الصلاة والسلام جاء فرعون تبي يشتا خبر نما هم داش الخبر الجميل والقرآن منتدى خبر سنگ بياني قرآن منتدى داش بياني فعصوا فرعون الرسول موسى عليه السلام ده فرعون لا فرقاني ونقرأ فرعون ده موسى عليه السلام لا فرقاني ونقرأ فرعون ده موسى عليه السلام لا فرقاني ونقرأ فدي خبر بعد شوية ويجي فرمان د چا و بیا فرمان د چا من الپکار حکم او آرڈر د چا من الپکار یعنی یو طرف د فرعون بادشاہ ہے قرآن وی چې عصوا فرعون الرسول فرعون نافرمانی وکړه د پیغمبر خبره من الپکار یعنی دا نه چې موسی علیه السلام د فرعون نه منل نه فرعون د موسی علیه السلام نه منل فرعون بادشاہ ہے دا بادشاہی ختم ده بس قانونا د خدای په نس د فرعون د بادشاہي سے جواز نشته دا موږ او تاسو په قرآن او سنت کې داس د کړي د پلار ادب بکې د پلار ادب بکې د مور ادب بکې مشرانو ادب بکې ابراهیم علیه السلام کشر دی او پلار دی نو مشرم دی او پلارم دی نو ابراهیم علیه السلام پلار ته شو ويا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. بابا ما لدى علم راغله رجال من راغله يعني موږ او تاسو کو د پیغمبر او زموږ عام اهل علم او یا عام مسلمانان او یا عام کوی خلق دا فرق موږ څه نشم ویلای چې ما د علم راغله زه دا سمم زه په علم پوښتلې ما د علم په طلب پس سفر کړی ما د علم په طلب پس شپیر کړی ما د سفر کړی زه به داسې ویم ابراهیم علیه السلام نو څنګه وځي زه په علم پس تللی ما علم حاصل کړی یا ابت انی قد جاءني من العلم بابا ما د علم راغلی پیغمبر علیه علم راځي پیغمبر علم په طلب پس زینا موسی علیه السلام بیا صرف الله تعالی په بیان خبر علیه السلام پس تللی نور پیغمبران له علم راځي پیغمبران د پیغمبره په
جاءني من العلم بابا ما لا علم راغله ما لم ياتك قال من راغله فاتبعني ما بشراتا لا توي ما بشراتا یو عام بچی کپلار ته وی چې ما پسې راځم دا به ادبي ده ابراهيم عليه السلام پلار ته وی ما پسې راځم دا عین ادب ده ځکه ابراهيم عليه السلام پیغمبر دی اتبعني ما پسې راځم اهدك صراطا سويا زبتا سمالات ہے پیغمبر راتونه بعد بیا دې پیغمبر د پاره د پلار اطاعت نه بیا په پلار د پیغمبر خبره نه بیا کله علاقه شو سرداري او مشري او بادشاہي نو عرب د بادشاہي ختمه ده سرداري ختمه ده الله تعالی په قانون دا پیغمبر خبره نه لګي نو د نبی له صلوات و سلام د پیغمبر کېدو نه بعد بیا نور چې بادشاہي په مکه معظمه کې سرداري ختمه او مدینه منوره کې سردارانه ختمه او د دې سردارانه ختمېدو یو عملی اعلان نبی له صلوات و سلام عملی اعلان څه غیبی انتظام داسې وشو لکه یو غیبی انتظام داسې وشو چې عبد الله بن ابي دا د خزرج قبیله نه ده او تاسو ګورئ دا د خزرج قبیله خلق په کار دا ول د عبد الله بن ابي ډېر مرګري وي هغه قبیله دا هغه دا ډېر مرګري وي په ابتداء د نبی له صلوات و سلام په مرګتیا کې د خزرج قبیله خلق ډېر زیات اولنی ځل شپږو کسان چې دا ټول تقریبا د خزرج بیا چې داس دولس کسان په بیعت عقبه کې بیعت عقبه اوله کې د قبول مکثریت د خزرجیان دا چې بیا وروسته بیعت عقبه ثانیه په دې کې مکثریت د خزرجیان دا د بدر غزا چې په دې کې اولنی ځل د مدینه انصار شامل د مدینه انصار په دې انصار کې تقریبا شپږ یا یو شپږ کسان چې د اوس قبیله نه او 170 کسان چې د خزرج قبیله نه 170 یعنی د دې خلک ډېر زیات بلکې دا نور چې راځي چې مهاجرین او اوس راځي چې دا خزرجیانو تعداد زیات ځکه د اوس قبیله 100 کسان او د مهاجرینو تقریبا زیات نه زیات 86 کسان نو دا 86 او دا چې راځي چې نو دا هغه 170 زیاتی دې مطلب دا دی چې دا د خپل قبیله اکثریت خلک د نبی له صلوات و سلام رسول ملګرتیا وکړه دا په خپل باندې معاهده ماته شوه بیا یو دستوري او یو تحریري تور باندې بل معاهده وشوه چې هغه د میثاق مدینه و میثاق مدینه دا یو ډېر لوی دستور دی دا یو د ټول دنیا کې نمبر 1 تحریري دستور دی دا دې خلک زموږ سره غاړي یا چې په کړي نه ګناه ورته لري نو په ساده ژبه کې وایي یاره بس قرآن زموږ قانون دی دا خبره د ایمان خبره ده که په سادهګۍ څخه خبره نشته او دې خبره ده خو دې نه خبر چې مملکتونه چې دي هغه په دستور باندې چلیږي مملکتونه په آئین چلیږي مملکتونه په معاهده چلیږي معاهده نبی رسول الله سلام دا خلق د مدینه خلق د داسې ونه چې ما باندې قرآن نازل دی راځي په دې قرآن باندې عملنا وصدقنا وایي ځکه چې غیر مسلم خلا کار نه کوي مسلمانانو ورسره چې موږ دغه کې دوباره اعلان تابع کړو مسلمانانو په قرآن باندې مسلمانانو لپاره پیغمبر واجب الاتباع اي په بل اعلان تابع کړو خبره د غیر مسلم خلکو خبره د مدینه د مشرکین او خبره د مدینه د يهوديان او د منافقان او اغي نبی له صلوات والسلام په معاهده کې راټینګ کړ دا معاهده تقریبا 46 دفعې دي 46 دفعې تاسو چې بیا د سیرت کتابونه وګورئ په پای کې تاسو ما 3 دفعې ډېر زیات اهم یو دفعه په کې دا چې حاکمیت اعلی د الله تعالی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی مستند نماینده ده اخرنه فایده د خاطبه د نبی له صلوات والسلام خبره اخرنه خبره د ټول نه بالا او چې خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی مستند نماینده ده بیا دویمه خبره پای کې دا چې د مدینه منورې دفاع وکړي د مدینه د ریاست چې شو د مدینه مرکز دی او د دې مرکز خلاف چې څوک څه حرکت کوي نو دا مقابله کې بیا سره راځي د دې مدینه منورې دفاع وکړي درېمه خبره پکې بنیادی دا چې د مدینه منورې خلکو ته ازادي خدا دا ازادي چې ته نشته چې د مدینه د بهر قوتونو سره به وسره خپل
نه پیدا کړي او دا وجه چې عبد الله بن ابي په دې پوهیدو دا ټول منافقان په دې باندې پوهیدو دا سوال چې تا ته ما وکړو چې که څوک تا دا سوال نه کوي ته بیا په ساده ژبه کې دا وایي چې یاره د عبد الله بن ابي په تاریخ کې د خپل مشارع د خپل حکومت څخه تپوس کړی دی بیا یعنې د یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام ته ویلي دي چې دا خو زما د مدینې منورې خلک خو زما په بادشاهۍ متفق نو ته پکې د کوم نه راغلی دا د ما نه تپوس کړی چې ته راغلی دلته یا نبی علیه السلام د عبد الله بن ابي نه تپوس کړی د مدینې ته درشم به در نشم یا عبد الله بن ابي یو ته دا خبره کړې ده په یو مجلس کې یو کړی چې دغه د مدینې خلک خو زما باندې متفق وو نو بیا زما بادشاهۍ څه شوه یا د عبد الله بن ابي چې کوم مرګري وو منافقان هغه منافقت خو کو ظاهر کلمه ویله دا عبد الله بن ابي بن جنگ بدر پورې د بدر د غزا پورې ډېر شي په ششو پر شو د کلمه نه ویله بیا د بدر د غزا نه بعد د راغلي کلمه ویله دې په دې پوه شو چې د هوا رف بل طرف ته اوس په دلته مدینه منوره کې مشيږي کله هو په خوده نشي نو مدینه منوره کې لنډه چې مشيږي د مسلمانانو سره دښمني نشي کولای اراده ملګرتیا او پټ هغه بیا چې څنګه ولا باندې قرآن وایي قرآن مجید خو په اړه کې سورتونه آیاتونه د سورۃ بقره آیاتونه وایي د ټول سورتونه وایي سورۃ المنافقون وایي نو بیا په دې باندې ټول مسلمانانو سره ظاهري رواداري پکار ده ظاهري تور دي سره خپل ملګرتیا پکار ده حقیقت کې جوړ بیا نو واسه ویم چې د عبد الله بن ابي ته تاسو نو کړو د عبد الله بن ابي د مرګرو ته تاسو نو کړو د يهوديانو دا تاسو نو کړو هغه يهوديانو سره دا غوړي معاهده وي يهوديانو سره د عبد الله بن ابي ډېر زیات قریبي تعلقات بنو قریظه کې چې د ما پرون دا بنو قریظه چې کله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې محاصره وکړه عبد الله بن ابي ورته سوال جواب لګلې ډېر ودرېږي کله ودرېږي مقابله وکړه چې مرګره د دې نه لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم تاسو څوک د مدینې نه واشي نو ما به مخکې وباسم ګورده چې ما به نشي ایستلی څوک د مدینې باشنده ما هماغه د معاهدې خلاف ورزي مې نه کړې نو وایي چې که تاسو سره جنګ کې نه زه به د ملګرتیا کوم که تاسو چا ایستی نه اول به ما وباسي نو کښېنئ په دغه ځای کلک شئ په قرآن دا وایي لئن قتلوا لا ينصرنهم لئن اخرجوا لا يخرجون معهم دا دونه هوښیار نه دي د دې په وعده به ډېر زیات د دې په وعده باندې به ډېر زیات اعتماد نه کوي داسې په هوا خبرې کوي والله يشهد انهم لكاذبون الله تعالی په دې ګواه دی دا خلک دروغ دا اولنۍ بنیادي خبره ذهن کې کېنول پکار دي چې پیغمبر په یو ځای کې نو د پیغمبر په موجودګۍ کې باقي اطاعتونه باطل دي بس او د پیغمبر منل دا مې باقي اطاعت موجود دی معنا دا ده د پیغمبر باندې لکه نبی علیه الصلاة والسلام اخرنی پیغمبر دی نه بس بل پیغمبر نه راځي دا داسې دی لکه پیغمبر چې موجود دی اوس داسې وکړه قرآن چې موږ ته وایي که نه د الله او د الله د رسول ردوا الى الله والرسول تاسو په کومه خبره کې اختلاف پیدا کړي نو الله او رسول ته واپس کړئ نو الله او رسول ته څنګه واپس کړئ د دې معنا دا چې الله تعالی او رسول دا داسې دی لکه چې الله تعالی زموږ په منځ کې فیصلې کوي او داسې دی لکه پیغمبر چې زموږ په منځ کې فیصلې کوي قرآن چې موجود دی نو دا داسې دی لکه الله تعالی چې موږ ته خبرې کوي حدیث د نبی علیه الصلاة والسلام او سنت د نبی علیه السلام چې موجود دی نو دا داسې دی لکه پیغمبر چې موږ ته خبرې کوي فردوا الى الله والرسول الله ورسول ته خبره واپس کړي یعنې قرآن او سنت ته واپس کړي دا قرآن او سنت د الله تعالی نمایندګي ده دا د پیغمبر علیه السلام نمایندګي ده نو د قرآن او د سنت په موجودګۍ کې بیا د بل چا اطاعت نشته د نورو خلکو اطاعتونه د الله او د الله د رسول د اطاعت نه لاندې دي مشران به وي د هر چا به مشران وي د قبیلې به مشر وي د کلي به مشر وي د کور به مشر وي د جومات او د محلې به مشر وي د صوبې او د ضلعې به مشر وي د یو علاقې او د یو وطن به مشر وي دا مشران به وي په خپل ځای خو دا مشري به د الله او د الله د رسول د مشرۍ نه لاندې نو دا دوه قسمه خبره ذهن کې یاد وساتئ یو داسې مملکت دی دا نبی علیه الصلاة والسلام د کوم مملکت بنیاد کېښود پورې دا ورکوټې مدینه منوره ده دا د اسلامي ریاست په دغه ورځ باندې بنیاد کېښودی شو چې په کومه ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام ته خلکو دعوت ورکړو چې مدینې ته راشه او نبی علیه الصلاة والسلام مدینې ته راغی نبی علیه الصلاة والسلام مدینې ته راتلل دا ګویا کې د یو ریاست بنیاد د دې ریاست
دستور بیا په هغه ورځ باندې اعلان شو چې کله میثاق مدینه دستخط شو. او دا داسې ریاست دی چې په دې ریاست کې دننه مسلمانان هم دي، په دې ریاست کې دننه مشرکان هم دي، په دې ریاست کې دننه یهودیان هم دي. گویا که دا یو عالمی ریاست دی. دا اسلام چې د ورلد آرډر د یک عالمي د یک نظام تصور د یو نظام تصور ورکوي دنیا ته. دا اوس د خلکو دا ورلد آرډر دا خبرې په دماغو کې راغلي. دا د ټولو نه اول بنیاد دا اسلام دا تصور ورکړی او اولنی ریاست چې نبي علیه السلام یې سره راوړ هغه په حقیقت کې ورلد آرډر یو د ټولې دنیا لپاره یو نظام چې په هغې کې مسلمانان یهودیان او مشرکان ټول ولاړ دي. گویا که یهودیان او مشرکانو د باقي غیر مسلم دنیا نمایندګي کوله او مسلمانانو د اسلامي دنیا نمایندګي کوله. نو د اسلامي دنیا او د غیر مسلم دنیا نمایندګي ده او په هغې باندې د نبي علیه الصلاة والسلام حاکمیت دی. د الله تعالی حاکمیت اعلی دی او حکومت د نبي علیه الصلاة والسلام دا بنیادي ده. ورباندې داسې ریاست بیا د هغې نه بعد دا مسلم ریاستونه چې کوم دي بیا د هغې نه بعد د یهودیانو د دنیا نه وشړل. یهودیان د جزیرة العرب نه لاړه او د هغې نه بعد بیا د مسلمانانو ملکونو دا تصور راغی. د مسلم ملک تصور دا دواړه د یو بل سره لږ غوندې فرق لري. مسلمان حکمران به صرف د دې خبره اعلان کوي چې زما لپاره به الله او رسول واجب الاطاعت د دې خبره اعلان کوي په خپل دستور. یو اسلامي مملکت یو مسلمان مملکت چې هغه چې جوړېږي نو د هغې بنیادي طریقه به صرف دا وي چې هغه به د الله تعالی د حاکمیت اعلان وي چې د الله تعالی حاکمیت اعلی وي ساورنټي به د الله تعالی او چې کوم داسې مملکت چې په هغې کې غیر مسلم او مسلمانان ټول وي نو په هغې کې به یو داسې معاهده وي د میثاق مدینې په شان چې په هغې کې به هغې له حقوق ورکړي په هغې کې به د هغې د حقوقو تعین شوی. لکه دا نن سبا چې خلک د پاکستان په باره کې لګیا کې یو درته اقلیتونه دي او د اقلیتونو حقوق پکار دي. خاص کر قادیانان دا شعور ډېر زیات کوي، هندوان دا شعور ډېر زیات نه کوي، عیسایان دا شعور ډېر زیات نه کوي، نور مشرکین دا شعور نه کوي، قادیانان دا شعور ډېر زیات کوي. یاره چې موږ ته حقوق نه میلاوي تا ته به حقوق میلاو دي د ژوند حقوق ستا لپاره ټول نه لوی حق دا دی چې تا ته د مرتد حکم په تا باندې جاري نه شي. یعنې پکار دا وه چې په سن 74 کې قادیانان غیر مسلم اقلیت قرار شوي وې. په هغه وخت کې دا فیصله هم شوې وې چې دا موجوده خلک چې دا قادیانان دي دا به یا توبه وباسي او څه مهلت یې ورکړی و چې خیر دی 10 ورځې یا 10 ورځې یا میاشت دې کې یا توبه وباسئ واپس مسلمانان شئ کني په دې باندې د مرتد حکم جاري کړی و. نو دا لویه خبره ده چې په پاکستان کې په تاسو باندې د مرتد حکم جاري نه شو کني دا ټول مرتدین دي. مرتد خو واجب القتل دی. د دې نه علاوه ته نور کوم مراعات غواړي. دا بله خبره ده موږ پر وطن کې زور چې کوم دی زور هغه د حساب کتاب دروازې او پردې شلوي بالکل قوانین یو شان دي آئین یو څه خبره کوي زور بل شان دي خبره کوي چا چې زور یې اول بل څه وایي. د اسلام لپاره خو په یو څه پورې چې چا په صحیح معنو کې کار ونه کړو. د آئین کې چې کوم حقوق او چې کومه خبره د اسلام لپاره هغه چا د هغې لپاره څه ونه کړو. بهرحال دا موضوع که زه بیا څېړم بیا به خبره ډېره زیاته اوږده شي. خو دې خبرې نه واپس راځم چې نبي علیه الصلاة والسلام د میثاق مدینې په بنیاد ایښودو او نبي علیه الصلاة والسلام د دې ریاست سربراہ ځکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته بیا خلیفه وایي. خلیفه بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ځکه بیا خلیفه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وایي. پیغمبر علیه السلام ډېر کارونه کړي. پیغمبر علیه السلام خلکو له امامت هم کړی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خلکو ته درس هم بیان کړی دی، قرآن یې ورته بیان کړی دی، حدیث هم بیان کړي دي، فیصلې هم د خلکو کړي دي، د فوجونو مشري هم کړې ده. بیا د نبي علیه السلام د وفات نه بعد دا کارونه بیا تقسیم شو، بیا ډېرو خلکو دا کارونه کول. مثلا حضرت خالد بن ولید د فوجونو مشري کوله، ابو هريره رضی الله تعالی عنه خلکو ته حدیث بیانول، عبدالله بن عباس خلکو ته قرآن بیانول، نور حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حکومت کړو. نو فیصلې کولې چې قاضیان موجود و قاضي شورای مشهور قاضي د حضرت عمر رضی الله عنه زمانه کې لوی قاضي دی. حضرت عمر فیصلې هم کړي. حضرت عمر مو ته خپله راغلی دی فیصله ده. کوم کارونه چې نبي علیه السلام په یو ورځ کول بیا د نبي علیه السلام د وفات نه بعد دا کارونه تقسیم شو. نو پیغمبر علیه السلام فیصلې کړي دي خو چې فیصلې چا کولې هغه ته خلیفه نه وایي. پیغمبر علیه السلام خلک پوه کړي دي او درسونه ورته کړي دي، بیانونه ورته کړي دي، قرآن یې ورته بیان کړی
نور كارم لپاره دا خلیفہ بیا ججان مقرری قاضیان مقرری د خلکو فیصله کوي دی بیا د فوج کمانډران مقرری د فوج قیادت کوي دی بیا د صلح او د امن او د جنگ لپاره بیا کمیټیان جوړي جرګې به جوړي چې کوم خلک په دې فیصله کوي دی بیا معلمین او امامان او خطیبان او مدرسین مقرری جماعتونو کې به خطیبان مقرری دا بیا د ضرورت دا ورته کاروبار دا خلافت بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابو صدیق خلیفہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د امیر المؤمنین دا ټکی بیا رسول راغی اصل کې د خلیفہ لپاره یو عام سعادت رسول امیر المؤمنین دا ورنه امیر المؤمنین له حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د بل شوی ورنه حقیقت یو دا ټول خلفاء دي خلفاء اربعه څلور خلیفګان دا یو ماشوم دا سبب یاد دا اولنې او بنیادی خبره شو دینه بعد راځو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوات وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منوره کې دا درې اهم کارونه وکړل مسجد نبوي جوړ کړ ځان له کو جوړ کړ اولنې خدا ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ په کې سوال پاتې شوی شو په خپل کور نو جوړ شوی بیا خپل کور ته منتقل شو بیا اجماع جوړ کړ دا غیر بعد د مواخات دا خبره وکړه دا انصار او دا مهاجرین ورونه وکړه بیا دینه بعد یو بل مواخات وکړه مواخات اجتماعي مواخات کله ما میثاق المدینه دینه بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل اهم کار ته توجه وکړه هغه دا تقریبا وو یا اته غزوات شوي سرايا او غزوات ټول رايوځي دا ټول غزوات دسته او مهمونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگي مهمونه لګلي ته د جنگي مهمونه وایا سریه دې ته وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سړی مقرر کړ دا اولنې سریه چې کومه ده هغه د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ یا حضرت عبد الله بن جحش رضی الله تعالی عنہ یا د صالح بن عباده د صالح بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دا سریه دي دا سریه د عبد الله بن جحش سریه د صالح بن ابي وقاص سریه د عبد الله بن جحش بن او صالح بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دا سریه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مقرر کړی دا ټول نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منوره نه د قبله طرف ته د بحر احمر طرف ته سمندر طرف ته چې دا کې علاقې دي علاقو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سریه لګي یعنی مدینه منوره او دا مدینه منوره دا د شام طرف ته دا د مکه معظمه دا شاته قبله طرف ته چې مغرب طرف ته دا سمندر دی بحر احمر دا دې خو بیا ټول عرب راځي دا عرب داسې دي دا عرب داسې جزیره نما په فاجر مشکل کې متوین دا وی جزیره نما عرب به وته وي مشکل په دې کتابونو کې جزیره نما دا جزیره نما جزیره دې ته وي چې لو په منځ کې وچه دا بحر احمر داسې دی دې خو چې ټول د خلیج عدن دی یمن دی دا بحر هند ورته وایي دا دې طرف ته راغلی دا بحر دا خلیج فارس دی خلیج فارس داسې دې پورې تللی دی دا بلې مسجد خلیج فارس د خلیج عدن او د بحر احمر په یمن کې دا عرب اعلان دا حجاز دی او دا جزیره العرب دی دا سبا سعودي عرب دا چې مخکې بیا دا بیا شام دی دې تر په بیا ډېر مخکې لاړ شي د بحر احمر ډېر مخکې لاړ شي د بحر احمر بیا دوه حصې شوي یو راس تللی دی بل چې دا راس تللی دی دا دې تر په چې تللی دی دا بیا اسرائیل سره دلته لګېدلی دی دا چې تللی دی بیا شي دا بیا نهر سویس سره لګېدلی دی د دې بیا د هغې په منځ کې هلته بیا بحر ابیض دی بحر ابیض او د دې بحر احمر په دې د یو شاخ په منځ کې بیا نهر سویس تللی دی او دا بحر احمر بیا هغه بیا روم سره ملاو دی بحر روم سره ملاو دی دا د عربو جزیره ده دا علاقه ده دلته ډېر کلي دي دلته ډېرې علاقې دي د مدینې منورې نه د مشرق طرف ته ډېرې علاقې دي د شمال طرف ته ډېرې زیاتې علاقې دي نبی علیه الصلوۃ والسلام چې اولنې شپږ یا پنځه یا اووه مهمات لېږي دا ټول مهمات د مغرب طرف ته لېږي دا ولې دا ټول مهمات د مغرب طرف ته لېږي د بحر احمر طرف ته لېږي دا څنګه لېږي چې د مکې معظمې د خلکو لاره د مدینې منورې په حدودو کې دننه ده په حدودو کې دننه ده د مدینې منورې د ریاست حدود چې د بحر احمر سره ولګېده څنګه ولګېده دا نبی علیه الصلوۃ والسلام دا مهمونه لېږي د مهمونو کې دوه درې مقصدونه دي یو مقصد په دې کې اهم مقصد دا دی چې د مکې خلکو ته وایي چې ورې موږ دلته مدینې منورې ته راغلو خو موږ
موږ پناهګزین نه یو چې بس زیات د موږ باندې سخت وي او تکلیفونه او دلته راته خلکونه او کلی میلاو شو او ملګري راته میلاو شو په غځېدلو خو به خوبونه کوو او به یو جومات کې به درس کېږي او بس خبره به ختمه نه موږ داسې وده خلک نه یو مکې خلکو ته یو پیغام ورکړو چې ستاسو د یو حرکت نه خبر یو تاسو چې په دې لاره ځئ راځئ ستاسو د دې لارې د اهمیت نه خبر یو د دنیا د تجارتي قافلې د دې لارې د اهمیت د تجارتي لارې د تجارتي لارو د اهمیت دا دنیا د مسلمانانو نه زده کړی دی د نبي علیه الصلاة والسلام نه زده کړی دی د نبي علیه الصلاة والسلام د ټولو نه اولنی اهمیت چې دی هغه د تجارتي لارې په ذهن کې ساتي دا تجارتي لاره ډېره زیاته اهمه ده دا لاره چې زموږ په قبضه کې راغله او دې معنا دا چې د مکې خلکو ته به موږ دا پیغام ورکړو چې څنګه چلې دا خپله رویه بدلوئ که نه دا موږ سره چې کومه دښمني تاسو کړې ده په دې دښمنۍ نظرثاني کوئ او که نه ستاسو شارک او ستاسو مرۍ زموږ په لاس کې راغلې ده هلته بیا جوهینا او باقي داسې ډېرې قبیلې دي چې نبي علیه الصلاة والسلام هغوی سره معاهدې وکړې نبي علیه الصلاة والسلام د هغوی باندې کار ډېر زیات نه لرل دا به ورته ووایي چې دا د مدینې منورې یو ریاست جوړ شو زه د هغه ریاست سربراه یم لهذا ما سره معاهده وکړئ زموږ او ستاسو غم خالي به شریک کوي زموږ او ستاسو دښمن به شریک وي زموږ او ستاسو مفادات به شریک وي او بیا به هلته کې چې خلک مسلمانېدو هغه خلک هم په دې باندې پوه شو چې دا مکې معظمې د خلکو په ځای باندې خو دا د مدینې منورې د نبي علیه الصلاة والسلام موږ له خلک نږدې هم دی د موږ سره د موږ سره تعلقات هم دي لوی ښار هم دی د موږ د تګ راتګ هم دی نبی علیه الصلاة والسلام په دې طریقه باندې خپل د حکومت هغه حدود چې دي هغه د بحر احمر د سمندر د غاړې ته ورسول د سمندر غاړې ته ورسول نو په دې وخت کې د نبي علیه الصلاة والسلام د حکومت دا علاقه شو دا د نبي علیه الصلاة والسلام په حکومت کې دا علاقه راغله د دې یو بل ثبوت هم دی حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه کله د مدینې مکې معظمې ته عمرې له د امیه بن خلف میلمه دی دا همدغه ورځې دي دا جنګ بدر نه دی شوی جنګ بدر لا نه دی شوی او نبي علیه الصلاة والسلام سره مدینې منورې ته تشریف راوړی هجرت یې کړی په دې کې حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه هلته لاړ مکې معظمې ته عمرې له چې عمرې له لاړ هلته نو امیه بن خلف سره دی چې ګورې ابو جهل له مخې ته ورغی ابو جهل له امیه نه تپوس وکړي دا څوک دی تا سره دا میلمه وی دا سعد بن معاذ دی وی ښه سعد بن معاذ سعد بن معاذ ته وی رضی الله تعالی عنه وی دا څنګه کیسه ده وی زمونږ فراریان بخلوران چې ورته پښتو کې موږ بخلوران زمونږ بخلوران له ځای ورکړی فراریانو ته صحابیانو له ځای ورکړی دی او له هغه سره همدا معاهده کړې ده چې موږ به ستا لپاره جنګي ګودار چا سره گویا که زموږ خلاف تاسو محمد صلی الله علیه وسلم سره یو معاهده کړې ده او بیا راغلی دلته په امن باندې او دلته د بیت الله نه په امن تاویږي وی زما د په الله قسمي که د دې امیې نه د بیت الله نه تاویږي مطلب یې دا دی چې ابو جهل ورته ووایي چې مسلمانانو په تاسو باندې د بیت الله دروازې بندې دي د ابو جهل د دې خبرې دا مطلب نو حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه ورته وایي وی زما د په الله قسمي ته به ما د بیت الله دروازې بندې کړې خو تا ته دا پته ده لأمنعنك ما هو أشد عليه منك زبتا دا هغه ځای نه بند کړم چې ستا لپاره د دې خبرې دومره اهمیت نه دی چې ته ما د مکې نه بند دی خو ستا لپاره د بلې خبرې اهمیت ډېر زیات دی هغه دا چې طریقک علی المدینه لار خو دې په مدینه منوره باندې ده که نه شام ته به ځې که نه به ځې قافلې به بوځې که نه به بوځې ځې راځې به که نه طریقک علی المدینه د مدینې لاره اوس زما په قبضه کې ده د مسلمانانو په قبضه کې ده او زه به د دې لارې باندې ناظر ته زما څنګه ځې بغیر د اجازت نه دا ورته حضرت سعد بن معاذ گویا کې اعلان وکړو چې ته خو ما د مکې معظمې نه بندې ستا دا اختیار دی نه خو د مدینې منورې لاره زما په قبضه کې ده صحابه کرام په دې باندې پوهېدل ښه دا صحابه کرامو د ایمان په وجه باندې دا فراست او دا ذهانت او دا پوهه څومره اوچته او اعلی درجو ته ورسېده تاسو پرې تصور نشئ کولی همدا خبره وه چې کله د بدر غزا راغله نو خلک دا تپوس کوي چې یاره دا د بدر غزا کې نبي علیه الصلاة والسلام ویلي دي راځئ په دې قافلې پسې ځو د بخاري حدیث دی دلته د مولانا مودودي رحمه الله یو رایه ده خو زما رایه د مولانا مودودي د رایې مخالف ده زموږ دا ملګري زما په باره کې وایي چې دی خو د مولانا مودودي هغه رایه کوي زه د مولانا مودودي رایې سره اختلاف هم کله کوم هغه اختلاف بنیادي
کلی چرته مولانا مودودی او چرته زو دا خپل خاور نه ما بهرحال پرای کې او اختلاف د علم په بنیاد هغه دا چې نبی له صلوات و سلام په همیشه د پاره د څومره کافرین څومره سریه چې لګلې وي دا په خپل چې دوه درې ځله تللی په خپل درې ځله تقریبا نبی له غزوه العشيره غزوه الابواء غزوه الودان دا غزاګان دي نبی له صلوات و سلام غزاګان مطلب دا چې نبی له سلام په خپل ته سریه بداوه چې نبی له سلام په رستو لګل غزوه بداوه چې نبی له سلام په خپل لا رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر درې ځله خپل تللی دی بحر احمر غاړه طرف او درې یا سلور پیرې هم ته یاد تقریبا سلور پیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سریه دی او چې کله به د مکې معظمه نه قافله روانه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تبقته ولګید نبی له صلی الله علیه وسلم جاسوسان په ځای ګرځیدو نبی له صلی الله علیه وسلم دا طریقه وا مدینه منوره کې داسې نه پاتې کېده چې داسې به ودو که چا به اطلاع راغله مسجد نه باقاعده به معمولی خبره باندې کړه یو طرف ته بل طرف ته سوار به لګل جاسوسان دا سریع عبد الله بن جحش چې دا کنه دا بالکل د مکې او د طائف د فاته لګل دا عمرو بن امیہ الزمری دا سورۃ البقره کې تاسو وایي يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه دا مشرکان تاسو کې چې راځي په اشهر حرم کې او په رجب په میاشت کې دا جنگونه کول څنګه دي دا سره څنګه چل دا نبی صلی الله علیه وسلم د مکې معظمه فاته د مکې معظمه فاته درې سمو کسان لګل دي عبد الله بن جحش دا لري امیر مقرر کړل اته کسان لګل دي او قافله روانه ده نبی صلی الله علیه وسلم ته سره معلومات برابر کړل دی ولګي دا قافله باندې ډزې مو کړې یعنی مطلب دا چې حمله وکړه عمرو بن امیہ زمری او سړی دې مړ کو دوست کسان دې نه قیدیان او اوراله مدینه منوره مکه والا وی چې دا څنګه جوړ درې سلور کسان دي قافله باندې حمله وکړه د قافلې مال واغستو سړی مرانه مړ دوه کسان رانه لاس تړلې بوتلو دې معنا دا د مکه والا اوسان خطا کول نبی له صلوات و سلام چې دا وی چې په مدینه منوره کې راشه آرام نه ناشته او نه برابر تاسو آرام کې نه خبره ده چې تاسو د کله راويست تاسو د مشو زم د مشو د مکه د نه دي زه تاسو زما په نظر کې تاسو هر حرکت زما په نظر کې د ما جاسوسان تاسو ویني او ما ته باقاعده اطلاع راکړه نبی له صلوات و سلام ته ولای اطلاعات راتله چې کله به قافله په دې اطلاع او نبی له صلوات و سلام په شان ته کسان له جال ته ورشه کله کله به د قافلې په مکه یو بل سره په حامل کله به ماسک دریم کړي راځي چې خیر دی یو بل ته سمو وایي نبی له صلوات و سلام ته دا نه ویل جګړه وکړي جګړه وکړي چې د مکه والا ته ټول پته لګي چې دا الله راغلی زمون دلخه ته چې بل الله راځي چې دا پته چې دا زمون لا دا حدود زمون دي دا وجه چې نبی له صلوات و سلام د بدر غزا لزي اول ځل نبی له صلوات و سلام ته دا اطلاع ملاويږي چې شام ته چې کومه قافله تللی و د ابو سفیان په قیادت کې هغه قافله واپس روانه ده په دې لار باندې نبی له صلوات و سلام صحابه کرام ته راوي او دا چې جنگ په خیال نه و چې جنگ به مطلب دا دا قافله باندې کو څنګه چې ته زما یو طرف ته زه د پوره رئیس دی ما د کله د رئیس زما د مرګ بندوبست کړی بل طرف ته دلته مدینه منوره کې پوره غیبه مدینه منوره باندې حمله کوله هغه بل ته شبغون چې ورته ویل شبغون د شپې به دلته کاروایان کولې قرز ابن جابر فهري قرز ابن جابر هغه یو ځل هغه د مدینه منوره په لور شوګان باندې حمله کړې سوارله دغه هغه ساري ماروي دکتوري دی وکړي گویا کې هغه خبره تاسو د لوټمارې پورې محدود ده دا هغه حرکتونه او دا هغه عملیات د لوټمارې پورې محدود ده نبی له صلوات و سلام عملیات چې هغه د مدینه منورې د ریاست توسيع او د ریاست استحکام او تجارتي لار باندې قبضه کولو د مکې د خلکو ته د هوا روح خودلو او د اسلامي حکومت توسيع مقصد و او هغه سره لوټماران دا باندې خلک اعتراض کړي چې سليمان د دین په دې باندې ډېر بحث کړی دی
دا چې د مکې خلک دا مکې والا هغه خلک دي کنه چې د نبی علیه الصلاة والسلام د مرګ منصوبې جوړه کړې وه دا هغه خلک دي کنه چې صحابه کرام یې د دین راایستلي دا هغه خلک دي کنه چې د نبی علیه الصلاة والسلام د راتلو نه بعد هم داقیانې ورکولې عبدالله بن ابي ته خط رالېږلی و کله نبی علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړو نو د مکې د مشرکانو قریشانو عبدالله بن ابي ته خط راولېږه چې زموږ په نسبت باندې خو ته سردار یې هغې ته په محمد مخکې نه سردار مقرر شوی ورته ویل چې تاسو زموږ خلاریانو ته ځای ورکړی دی او زموږ جنګ ته تیار شئ یا خو دا چې دا خلک موږ ته حواله کړي او که موږ ته یې حواله کوئ نه نو بیا به موږ تاسو خلاف جنګېږو او ستاسو ښځې به هم کونډې کېږي او بچي به هم یتیمانان کېږي او در باندې به حملې کړو مدینه منوره به محفوظه نه وي زموږ نه دا قسمه کارونه هغه مکې والا کړي دي بیا داسې دا قافله ځي راځي نو دا وچه بدماشي کوي د دوو کسانو په خپل منځ کې جنګ دی او هغه د هغه د کور پر مخه باندې روان دی او پرېږده ته تاوی او ځي اجازت کې نه دي خامخا د دنیا د اصولو مطابق دی دا خبره ټیک ده قافلې ځي په لاره باندې او د ملکونو هم تېرېږي دا په هوا باندې دا قافلې دغه جهازونه هم تېرېږي د سوارلو جهازونه هم تېرېږي او د تجارتي جهازونه هم تېرېږي نو طریقه یې دا ده چې په کوم ملک باندې تېرېږي د هغه ملک د خلکو ته اجازت ورکړي بل کال ستاسو خیال دوه درې کاله مخکینۍ خبره ده د فرانس صدر په یوه دغه کې روانو طیاره کې پاکستان نه اجازت نه وغوښتې د ما په خیال د هندوستان ته ته چېرته ته چین ته او دوی مني که 2 ګنټې بیا پته ولګېده چې نه دا خو ده د 2 ګنټې هغه جهاز د حدودو نه بهر او بیا ورته اجازت ورکړې راځئ دا اصول دي دا طریقه ته چې زما په سمندري حدودو کې تېرېږې هم ما نه به اجازت لرې که زما په هوایي حدودو تېرېږې هم به اجازت لرې که زما په ځمکې په حدودو تېرېږې هم به اجازت لرې او یو ځل نه شو 2 نه شو 3 نه شو مسلسل ستا قافلې شام ته ځي او راځي ځي او راځي او ته به دواړه لکه د غل په شان ځې او د غل په شان ته راځې نو دې مطلب خو دا دی چې ته ما ته دا برید تاوې چې دا ستا ځمکه ده ستا علاقه ده ستا ریاست دی او زه په وچه بدماشۍ دغه ته ځم ته ما منې کړې زه ما څنګه منې کړې د دې وچې بدماشۍ جواب خو بیا دا دی چې بیا چې زه طاقت لرم نو زه به درځم او زه به تا منې کوم که زه ستا دا قافله منې کوم نه نو دا به زما بېکارتوب وي زه خو وایم چې که نبي علیه الصلاة والسلام د دې قافلې اراده نه وی کړې او خبر شوی دی چې د دې قافلې دا قافله لاړه او راغله او نبي علیه الصلاة والسلام هېڅ غږ نه وی کړی نو نن به زما په ذهن کې دا سوال پیدا کېده چې یاره د خپل ریاست د حدودو دا دفاع داسې ضروري کار دی که ضروري کار نه دی ځکه نبي علیه الصلاة والسلام په نعوذ بالله ما به ویلی چې دې پروا یې نه ساتلې نو ما به دا پیغام یې زده کولی ما به دا پیغام یې زده کولی چې ځان ځمکه ده او که څوک پکې ځي راځي نو نو بیا د خپل کور او د پردي کور به څه فرق نبی علیه الصلاة والسلام باقاعده دا خو په غړېدلو سترګو ووایه خو په دنګه غړی دا خبره کوه چې نبی علیه الصلاة والسلام هم د دې قافلې د منې کولو دپاره دا کسان راوستي دا 300 315 317 319 یا 313 313 دا تعداد ډېر زیات مشهور دی دا څه پکې کم او زیات د 19 18 پورې چې دا دي دا ځکه چې دا جاسوسان دي دا نبی علیه السلام یو خوا چا پکې هغه جاسوسان حساب کړي دي او چا پکې نه دي حساب کړي هغه کله راغلي دي هلته د قافلې خواله خلکو شمار کړي دي هغه بیا تللي دي نو بیا چې خلکو شمار کړی دی بیا کم شوي دي دا حقیقت کې دا 4-5 کسان چې دي دا کمیږي زیاتېږي ځکه چې دا د مدینې منورې د نبی علیه السلام د دې قافلې او د دې خلکو رکې کوي معلومات کوي چې خلک کوم ځای دي څنګه دي پخپله نبی علیه السلام یو ځل وتی دی د بدر ته چې ځي که نه نبي علیه السلام پخپله یو ځل ابوبکر صدیق د ځان سره کړی دی په لاره چې ګوري هلته یو د بدر طرف ته یو بوډا سړی دی هلته په خپل پټي مټي کې ښکار کوي نبي علیه السلام ته یې ووایه که نه څه نوي تازه دي هغه وویل یاره جی نوي تازه خو به درته هغه ویم چې مخکې راته تاسو ووایه چې تاسو څوک یې نو نبي علیه السلام وایي زه خلک به درته ووایو که نه مخکې به راته ته وایې چې معلومات در سره څه دي وایي معلومات را سره دا دي چې محمد صلی الله علیه وسلم د مدینې چې کوم سردار بادشاه او د مدینې بادشاه وایي هغه چې په کومه ورځ راغلی دی نو هغه به اوس په فلانکي ځای کې ناست نبي علیه السلام ورته صدیق ته وایي څنګه چل خبره مې رښتیا وه وایي موږ هماغه ځای کې ناست چې کوم د ویلي وایي د مکې معظمې خلک چې راغلي دي که نه هغه به په فلانکي ځای کې ناست نبي علیه السلام وایي ښه ده دا اطلاع به راته میلاو بیا هغه ورته وایي نو زه یې تاسو هم راته ووایه که نه تاسو به څوک یې تاسو ما سره ما وعده وکړې په دې عربۍ کې ورته وایي ممن انتم تاسو د چا نه یې نبي علیه السلام یې خلک ما ته خپله خبره وکړه زه به بیا پوه کړم زه به درته ووایم نو بیا چې هغه درته پوښتنې چې ښه ما خو درته وویل نو ته راته ووایه که ته څوک یې ممن انتم
النبي صلى الله عليه وسلم فرمایي چې نحن من ماء نوم د ربونی هغه چې بیا په دې چې روان شو سړی سوچ کوي چې ماء نه مراد ماء العراق ولا قل ماء العراق چې دا ماء العراق یادي کدا په کوم ماء یادي رسول الله صلى الله عليه وسلم یو ځل خپل مرګور ته وی یا بني ماء السماء یا بني ماء السماء دا اسمان د اوبو بچو یعنی هغه خلقو چې الله تعالی هغه د اسمان د اوبو په شان ته په ځمکه کې راخاره کړی دي ابراهيم عليه السلام د کوم ځای باشنده دی د عراق راغی د عراق په کوم ځای کې شو مصر ته راغی د مصر نه فلسطین ته راغی په فلسطین کې پاتې شو بیا په فلسطین کې یو ځای هلته پاتې شو د هغه مور او بل ځای مور راوسته هغه دلته په مکه معظمه کې راغی نو ګویا کې دا ټول علاقه یو ګڼله عراق حواله د یمن پورې د شام پورې او د شام حواله د عربو پورې ونحن بنو ماء السماء د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت لفظ یعنی یو داسې مبهمه باندې خبره په جنګ کې به داسې مبهمه خبرې کوي په جنګ کې دا خبره زده که جنګ کې د صحابه ورته ویل چې محمد او دا ابو بکر نو بیا خبره وشوه بیا ابو جاسوسان یوازې د نبی صلی الله علیه وسلم د ابو جاسوسان ګرځېدل او د ټولو نه لوی اهم شی په دې جنګونو کې اطلاعات د ټولو نه اهم شی په جنګونو کې شي چې دا د اطلاع راځي چې څوک په کوم ځای کې دی د چا تعداد څومره دی دا صحابه کرام ګرځېدل نبی صلی الله علیه وسلم چې بدر ته نبی صلی الله علیه وسلم منځ ولاړ دی او دوه کسان نیولي دي دوه هلکان نیولي دي او راوستل او وی اصل کې قریشیان لا وګورل په دې ورته گرفتار چې گرفتار نه راوستل نبی صلی الله علیه وسلم قال نبی صلی الله علیه وسلم منځ ولاړ دی او ته شامه وای مشرکین او د ابو سفیان قافله او قریشیان ټول دي او یې دې موږ په پته نشته وسونه کسان دي موږ په پته نشته نو دا د راکینې په صحابه کرام د راکینې خصم یو ورو په جنگ دا کې ځان او له زبر نه جوړه چې ویل چې هغه سپېړ نه لږی دا نه دا جنگ چې دا بس دکې د پیغمبر علیه السلام د سنت بس دکې د طریقه بس دکې بیا چې نبی علیه السلام سلام وکړو صحابه ته وی ګوره د ال د استو چل نه درځي وای دا چانه د ال د استو چل نه درځي و چې هر اشتیا وي نو تاسو یې وهه او چې دروغ وي نو تاسو یې پرېږدئ نو چل نه درځي د چل دی وی راشه بچی دلته د محمد راشه کېنوئ وی د چا خلک یې وی د چا ملګري یې وی خبر نه یو چې خدا قریشیان دي راغلي دي هغې له اوبه وراړو موږ ته یې وایي چې موږ له اوبه راوړو مزدوران یې اوبه ولرو وی ښه صحیح ده وی دا قریشیان څو کسان دي وی راته پته نشته شمارل یې نه دي چې څو کسان دي نبی علیه الصلاة والسلام یې دا خبره ته پته یې که نه سهار او ماښام څو خانه لالی وی جی کله نه لالی او کله لسه لالی نبی علیه السلام یې زه بس پته ولګېده زر کسان دي زر کله نبی علیه السلام ته ټول قریشو د عادت پته ورکړه چې خلک یو موخه چې کوم دی هغه سلو کسانو لالی نو بس پته ولګېده چې د 900 د زرو په منځ کې اصل کې خو دې 1300 کسان دا قریشو د مکې معظمې نه راتلل که نه د خپلې قافلې د حفاظت دپاره نو دا 1300 کسان را روان شوي او د بنو زهره چې دا اخنس ابن شریق یا اخنس ابن شریق دا د بنو زهره قبیلې مشر دی د سره 300 کسانو ورسره چې کله ابو سفیان دا قافله راغله او هغه ته پته ولګېده ابو سفیان هم چې د قافلې مدینې منورې د حدودو ته رانږدې شو نو هغه هم ورته کې یره راغله نو هغې زمزم یو سړی دی زمزم هغه ته یې پیسې ورکړې ورته ویې چې ښه تېز لاړ شه د مکې خلکو ته ووایه چې ګوره قافله په خطره کې ده کېدای شي چې تاسو راځئ او محمد صلی الله علیه وسلم ته د قافلې روټلي لهذا د خپلې قافلې تپوس وکړي د 50,000 اشرفو مال پکې و ډېر لوی مال 1000 فوجا خان او 40 کسان ورسره محافظین نو دا ده چې د مکې معظمې نه قافله 1300 کسان را روان شو چې را روان شو چې دې بدر ته رانږدې کېدل نو د ابو سفیان قافله د بدر نه هغه عامه لاره پرېښې ده او د بدر نه په بل طرف روان شوی دی د عامه لاره هم پرېښوده او په بل طرف روان شو چې نبي علیه الصلاة والسلام د رارسېدو نه ده ته جاسوسۍ ده ته خپلو جاسوسانو خبرې کړې دي ده هم جاسوسان ځای په ځای لېږلي بلکې یو ځای کې دی یو سړي نه ده هم تپوس کړی ده چې نبي علیه الصلاة والسلام تپوس کوي یو بوډا بابا ده هم نیولی دی نو ته چې بابا وایه دلته خلک مله خو دې نه دي لیدلي هغه وایي یاره خبر نه یم خو دوه کسان مې دغلته ولیدل او دغه ډیری په دې خوا کې ناست وو وایي ښه وایي څه یې کول وایي په دغلته ناست وو دې ځای کې چینه ده دا چینې نه یې اوبه وڅښلې خپلې چاګلې ماګلې ډکې کړې ولاړه په درته ووته ابو سفیان چې دا ورمنډه کړه چې هلته یې وکتل هلته پچې پرتې دي او پچې یې راواغېستې یوه پچې یې داسې نیمه کړه
چې نیمه کړه بلې نیمه کړه چې وې د پایې کې دنه د دې کجوري غسړې کجوري غسړې نه یا کجوري غوته وته غسړې وته دا او چې کړه ولکه ودا یې سره بیا دي خو د مدینه خلک دې ته خلې د خیر کې د تقوا شاه قافله ده او شله خپل قافله له مکه کړه وته لار بدله کې په دې لار باندې او دې خپل قافله ورسره جوفه یو ځای چې ته ورسېدو دا غزنه سره را اواز ته خطه وته ورکو خپل قافله باندې وی چې د مدد لپاره کوم خلک راغلي هغه ته ودا چللې چې د محمد صلی الله علیه وسلم دا حدود نه راوته بس اوس ما ته قابل ما ته سویلې نشي زه دا غواړم حدود نه راوته ما زه تاسو په واپس کوم ته زه به ګورم ته نشته ابو جهل کې ناس ته خلک ته وسنګ چللې عتبہ د شیبه زوی د پاسو دوه یاره تاسو چللې چې باندې جوړو ته ضرورت نشته او اسیم قابلیت د حفاظت لپاره نور راغلي او قابلیت په حفاظت ورسېده نو لهدا ضرورت نشته زه چې زو واپس افنس سوی د شریف چې د ابو زهره قبیله د 300 کسان چې ورسره دي هغه پاسو داغه ته وایي راشه چې جوړ تم ډېر خارف کیږي چې دا خبره او محمد صلی الله علیه وسلم له تلل استاسو کله پرېخو او په قرارت کې نه زه هغه په خپل ځای باران پرې او تاسو په خپل ځای او قابلیت را خیر خیریت را تیر شو اوس نو سوال ابو جهل ورته وایي چې دا زمالته په بدر کې به جشن مناو ویا چې محمد صلی الله علیه وسلم ته دا خیر چې ته راغلی زما په قافله کې سوي خو تاسو ما قافله لوټ نه کړی شو سبا ته د بدمعشۍ باقاعده جشن مناو هلته به جنکۍ او ښځې به ګډول شراب پسکو وخان والالو درې ورځې بعد د جشن مناو او محمد صلی الله علیه وسلم ته به دا ښیو او فوشا قبیلو ته به دا ښیو چې موږ ژوندي خلک یو او موږ خپلې قافلې له خلکونه بچ کولی شو نو اخنس ورته وایي چې یاره زه خو دې په دغه بدمعشۍ کې نه یم زه خو درته لاړم هغه 300 کسان ته لاړه او دی راغی هلته بدر ته او د جشن د مناولو په خاطر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې دی خو دلته راغلی دی نو هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس مقرر کړو صحابه کرام کېنول چې موږ راوځي د قافلې لپاره اوس خبره ده چې قافله خو په ښکته طرف ته ده یا په قافلې پسې